فرست چې ما سره کوم اډمیشن شوی نو دا دوه ورونو منصور او عامر د جمال ګړیو د سینا پبلک سکول سټوډنټانو دوی ما سره فرست اډمیشن کړو 3 ایئر کې زمون کالج چې نو دا سټیبل شو او دا کنسپټ چې په کارډلنګ کې کالج نه چلیږي نو دا الحمدلله د بریلینټ د وجه دا ختم شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان متاسو ګوري تحقیق نیوز په نننی پروګرام ملغلورو کې زمون سره موجود دی د بریلینټ ساينس کالج پرنسپل سمیع الحق صاحب. د دوی سره به منګه خبرې ترې کوو د دوی په پرسنل لایف باندې او زیات تر چې د بریلینټ ساينس کالج کم سټوډنټس دي اولنې سټوډنټ ته دې سوکو بیا د بریلینټ ساينس کالج بنیاد څنګه خو دې شو او د دې ټیچران او د دوی چې کم فیمیلز کیمپس ته په هغه حواله باندې خبرې کوو چې الته کې څه حالات دي څه پوزیشن دی. ډیر مزیدار پروګرام چې سمیع الحق صاحب تاسو ټول ته پته ده د ستارو محتاج نه دی او د بوایز او فیمیل سیکشن په دوړ حواله باندې به سره مونږ خبرې کوو. زموږ سره اوسئ اخلي اوري کوم انتظامه په دې پروګرام کې زموږ سره تعاون کړی دی پیس ټیلیکام کارټلانګ پیس ترین اپټیکل فایبر انټرنیټ سرویس. یو بیا تاسو پروګرام کې هر کله هم څنګه تاسو سره ما سرسری د سمیع الحق صاحب مبارک خبرو شولا چې د بریلینټ ساينس کالج پرنسپل دی. سمیع الحق صاحب اول پروګرام کې د وخت راکولو ډیره مننه ډیره شکریا. تعلق هم د کوم ځای سره دی پرایمري دی میډل دی دم د کوم ځای نه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمبر کې خو ظهور صاحب او مراد بھائی ډیره مهرباني ډیره مننه چې یو پروګرام مو را جوړ کو. داس یو پروګرام مو را جوړ کړه زما په ژوند کې ډیر نوی دی چې هغه زما د ژوند ذاتی خبرو باندې هم دی او زموږ د ادارې باره کې هم دی. داسې پروګرام نه ما د انفارمیشن چا سره شیر کړی دی او نه داسې پروګرام ما اټینډ کړی دی. مونږه بیسیکلی پیدایش چې زما دی نو دا د کاکاباد سایډ جنګډیر کلی دی. مرونو ټول الته کې پیدایش دی او پرایمري سکول مونږه پاکلی کې سکول دی پای کې مو پرایمري سکول ویلی. بیا میډل سکول چې دی دا مونږه کوټکی سکول په هغه ټایم کې میډل سکول اوس کو هاي شوی دی هغه نه ما میډل سکول ویلی او بیا میټریک دا مونږ د لنخړ سکول نه کړی. مونږ ټول ورونو سبق چې دی میټریک دا د لنخړ سکول نه دی. بیا دغه نه پس اف سی دا نو هغه زمونږه د مردان نه وای اف سی بی سی او ماستر بیا ما وک په 2008 کې د جانزیب کالج دا چې په هغه ټیم کې هغه د قائد اعظم یونیورسيټي سره افیلیټډ او دغه نه پس بیا زما په ایجوکیشن کیریئر کې لګونده ګیپ راغی ما ټیچینګ سٹارټ ک او ایٹ د اینډ ما په 2010 کې بیا اډمیشن وک او د نست نه ما ام فل وک په 2012 کې هغه کمپلیټ شو. بیا قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد نه ما پی ایچ ډی سٹارټ کړه او پی ایچ ډی کې ما یو 3 سیمستر تیر کړی خو سو فاینانشل پرابلمز دا سره راځي چې بیا ما پی ایچ ډی الته سٹاپ کړه او بیا دی فیلډ ترالو نو بیا ما ته مکمل او نشو ما فریز کړو په ټیم کې نو ما بیا د ایجوکیشن نه پس بیا دی فیلډ ته مونږ خو مین نغره لري چې لکه دی فیلډ ته څنګه راځي ولې راځي د سوچ راځي د انسان سکل می چې کوم کې انسان ته مهارتي چونکه مونږ ټول عمر په ایجوکیشن په فیلډ کې تیر کړو او خپل مسابق ویلې دی او بل زموږ فیملی چې نو الحمدلله زموږ په کور کې ټول چې دی نو ام فیل مینیمم کوالیفیکیشن دی او بیا ما ټیچینګ پرایویټ سېکټر کې ډیر کوو نو د پرایویټ کالج طرف ته راتلو موټیویټ کول چې دی نو دا زما یو نوټ سیریز بریلینټ په نوم باندې مونږ به دې کې نوټس لیکل او بیا کالج طرف ته راتلل سکول سیستم طرف ته راتلل بده کې مین کردار چې دا د حمید ما چې کوم کشر رور دی ډاکټر حمید الحق نو هغه ماته وی چې نه په ګاډلنګ کې بداسې یو سټپ اخلو په کلی کې باخلو. مونږه په هغه کال باندې په یو پرایویټ کالج کې ټیچینګ کوو په هغه کالج کې مونږه 3 ټیچرانو ته بیسټ ټیچر ایوارډ ملو شو هغه 3 ونه موږ د ګاډلنګ نو هغه ماته وی چې ګوره په ګاډلنګ کې ښه سټاف موجود دی ښه سټوډنټس پکې موجود دي یو غټه علاقه ده او بده کې کالج نشته نو کله چې مونږ د کالج دا سټپ اغسته نو مین موټیویشن داغو د ډاکټر حمید الحق بیا چې موږ دلته سٹارټ اغستو نو بیا موږ د مختلف سایډ نه ډیسکریج شو چې موږ ته به وی چیرې د ادارې سٹارټ واغسته او دا ګور ایجوکیشن ایکسپرت د سٹارټ واغسته او دا ناکام شو خو موږ په دې جذبه باندې سٹارټ واغسته چې ما دوی ته وی چې په ګاډلنګ کې ما سره 2 سټوډنټانو اډمیشن وکړ نو دا دوه به دومره مطمئنه کوم چې دا به بیا په ملټیپل کې به ان شاء الله هغه یو ډیر ګران سټیپ واغځي چې په هغه ټیم کې فاینانشل ما الریډي پی ایچ ډی په دغه ورځو کې پریس کړی و نو فاینانشل زما سره دومره دغه نه و ما جست یو پرایویټ اداره کې ټیچینګ کوم
خو هغه سټپ چې ما واغسته نو ډېر په ګرانه مې واغسته او هغه بیا نورم ګران شو چې په لومبي کال باندې موږ ډېر زیات ایډورټایزمنټ هم وکړو. ما سره جسټ 6 سټوډنټ ایډمیشن وکړ او د شپږ سټوډنټ نه بیا ما سره چې لیټ کم راغله نو په 11 سټوډنټ باندې ما غون سیشن چلولې دي. خو په هغه کال باندې ما سره ایم ای سی ټیچر هم نو، ما سره ټول ایم فل او پی بریلیانټ کالج تاسو سٹارټ کړو یا سکول سٹارټ کړو؟ کالج موږ سٹارټ کړو. بریلیانټ کالج تاسو سٹارټ کړو، تاسو سره فرست چې کوم سټوډنټ راغله یا چیرته؟ بالکل فرست ما سره کوم ایډمیشن شوی نو دا ورونو منصور او امیر د جمال ګړو د سینا پبلک سکول سټوډنټانو دی ما سره فرست ایډمیشن کړو. هغه زموږ سره ایډمیشن وکړو. دا غي نه پس بیا موږ سره د رستم نه یو ماشوم ما راوست ال د کې زما د پلار سره ول تعلق هغه راغی زموږ ځکه هم پاتې کې دا غي فیسي او موږ په 11 سټوډنټ باندې فل سیشن چلو او الحمدلله په نیکسټ ایئر باندې بیا موږ سره په 2 ایئر 3 ایئر کې زموږ کالج چې نو دا سټیبل شو او دا کنسپټ چې په کارلنګ کې کالج نه چلیږي نو دا الحمدلله د بریلیانټ د وجه دا ختم شو او دا مدر اف آل کالجز دی. په 2016 کې موږ د کلاسز شروع کړي، 2015 کې موږ د بلډینګ نیولیو. په بریلیانټ په کالج لیول باندې دا فرست کالج دی او د ګرلز کالج موږ دا فرست په غشت په کالج کې چې د جینکو کالج چې دا په کارلنګ کې نو دا الحمدلله موږ سٹارټ ک. دا اعزاز بریلیانټ حاصل دی چې په کارلنګ کې پرایویټ کالج فیمیل، پرایویټ کالج میل، دا بریلیانټ دا فرست ټایپ موږ الحمدلله دا سٹارټ اغست. مشکلات څومره؟ مشکلات خو ډیر زیات په هغه ټیم کې زما والد صاحب هم بیمارو او خو زمونږ الحمدلله د کور نه ما به فزیکس پڑھاو، د حمید صاحب به کیمستري پڑھاو غله او بل چې کوم کشر ور دی چې اوس آی کې پی ایچ ډی کا به میتھس پڑھاو. نو درې کسان همغه د کور د ساينس سبجیکټ او نور مزان سره اغستیو او زمونږ فل ټایم دی د پاره زبا 11 بجې تلم او سحر به وختي راتلم د کلاس پورت نمخ کې وزر را رسیدلی ما او 11 بجې به د شپې کور ته تلم. غپ لګو تعلیمي سایډ باندې خو اوس په لګ چې ما خبره کړې ده چې تاسو پرسنل لایف مونږ ډیسکس کوو. خو یو سیس دی چې خبرکی ګو نه تاسو دا ټوپۍ چې دا تاسو یو پہچان جوړ شوی دی جی نو دا راته وایي چې دا ټوپۍ د کله نه بسره وي او دا ټوپۍ تاسو بل ټوپۍ نه په سروسینګ چې پښتنو په سر کې یا په کور دا څه وجه ده؟ دا ټوپۍ خو په جمی کې بدلوم په وړي کې دی ما نیم حفظ هم کړی دی. نو په هغه ټیم کې زه چې دی نو مدرسه کې پاتې شوی منو یو زما هغه یو ټرین روانو او دا خبره خو راته ښکاره شوه کنه راته پته ولګېده او جی بیا چونکې مدرسه کې دا ټوپۍ خلک په سري نو زما دا یو عادت او دا ما سکول لیول باندې مدرسه کې زوم بیا چې کله ما ام فل وکړو نو هغې نه پس دا بیا مجبوري شوه د اختو نو څه مسله نه خو بس زما چونکې د مدرسې نه زه عادت وم ویخته نشه او یا ما تاسو کوی دا وکړه نو زه دومره شوق نه کوم د دې شیونه ما پریارټیز کې نه دي نو دارونه مراته اکثر وي چې دا خامخا وکاو غوځو تم چې نه زره ټوپې سره د چوي مده مخ کې نه نو دا زما د پاره څه عیب نه دي څه دغه نه دي او په دې کې نه موږ په دې راغلو یو خاصه رقم چې کله مې درې په ټوپې کې مې دا ټوپې لګره شرافت ها کالج نن چې کوم پوزیشن ته الحمدلله رسیدلې ده ماشاءالله او حمیدالحق صاحب اکه دی حالانکه چې دا لیول کالج وي د هغه امني د هغه پرنسپل چې دی نو هغه ته خلک بهر ویټ کوي خو رسمي الحق کالج چې دی نو هغه داسې دی چې بس څه ټیم راځه څه ټیم ورځه څوک روک ټوک نشته دی دې پسې وروسته څه دي دا تاسو چې کوم کوېسچن وکړو دا ډېر دا ماته ډېر کسان هم وایي چې ته دفتر کې ناسې یا حمید صاحب آفیس کې نو تاسو د آفیس یا د خلکو سره ملاوېدو په دې کې لږ ګیپ راولي او د سټوډنټ سره هم لږ ګیپ راولي په ملاوېدو کې یا د سټوډنټ راتللو کې او دا د آفیس کې دا پکاري دا ګیپ چې ستایي نو هغوی ماته مختلف د هغې افیکټ وي. زما چې خپل کوم کنسپټ نو زه په کتابي خبرو باندې ډېر کم بیلیو ساتم. زه چې کم کله ټریننګ کوم د ټیچرز دلته کې یا موږ کم دغه نو زه ته چې پریکټیکل باندې به خبره کوو چې یو ماشوم یا زموږ سوسایټي یا زموږ د ماشوم ذهن یا د ټیچر ذهن کومه خبره اپلای کولی شو کومه نشو اپلای کولی. دا زه ځکه ساتم چې دلته کې زموږ په کارلنګ کې یو خو تعلق هم ډېر دی او بل زه دا نه غواړم چې زما د وجې یو انسان انتظار وکړي او هغه ته څه تکلیف میلاو شي. زه وایم چې زه اینی ټایم اویلیبل یم یو میلمه د آفیس ته راغی نو ما ویني چې د بل ملګري سره خبره کوي و کم از کم هغه به زه وایم چې نه دی به هلته ناستي
بل مونږ په اداره کې داسې سکریسي نه ساتو چې کنه دې ملما سره یو ډینینګ کو دینه دا بل خبر نشي او د سره یو ډینینګ کو دینه بل خبر نشي. مونږ بیا حمید صاحب دې ماته چې څوک موي زمونږ یو پوینټ پکې تاسو کوېسچن نه دی وځي پکې اډ کوم د بریلیانت چې کوم اډمنسټریشن دی نو زه یم چې دا زه په چیلنج سره یم چې دا په ډسټریکټ مردان کې د یو کالج سره داسې ني الحمدلله حمید صاحب تاسو یې یو کال نه پی ایچ ډي کړی د پولینډ نه او د کالج لیول د هغه 10 to 15 year ایکسپیرینس دی د کالج لیول د دې اډمنسټریشن او یو ماشاءالله یو ډیر کریټیو مایند دی زموږ د سیستم لپاره. دا غین علاوه امجد صاحب ما سره وایس پرنسپل دی د قادیاجم یونیورسيټي اسلام آباد ناغیم فیل کړی دی او هغه کالج لیول زما سره د 2007 نه زما دغه د تعلق بده جوړ شو چې په یو کالج کې ټیچینګ کو او زما الحمدلله د 2004 نه ما ټیچینګ شروع کړی دی نست یونیورسيټي نه مې فیل کړی دی او انفارچونټلی پی ایچ ډي بیا ما نه کمپلیټ کړی. نو زم چې موږ سره بهترین اډمنسټریشن دی چې هغه ریسرچ مایند هم دی کریټیو مایند هم دی ایکسپیرینس هم دا وشته. خو مونږ بالکل د سټوډنټ سره هم ز سټوډنټ ته وایم چې دلته د اډمنسټریشن ناست نو زما خپل دا یو کنسپټ دی چې دا دلته ناست د سټوډنټ د غوی پیرنټس یا دلته چې کوم ګیسټ راځي د کالج باره کې معلومات یا د سټوډنټ باره کې دا د غوی د فیسیلیټیشن لپاره دی. نو که زه دا ګیپ وساتم دلته کې یو پیرنټس یا یو میلمه دلته نیمه غنټه شل منټه زه بهر کې نو هغه به دې سره فیډ اپ شي نو هغه ماته مسایل نشي بیانولی او زه چې دلته څوک کوم اډمټ کما او دلته ماشوم ما سره راشي نو هغه پیرنټس زه یو خبره کوم چې کته ماته زما د انسټیټیوټ باره کې زما د اکیډمیک سیشن باره کې ایون زما باره کې تاسو شکایتي ماته د اډمنسټریشن باره کې پیرنټس وای زما چې دا پرابلم دستا زه بالکل کول مایند هغه ورم او زه وایم چې د ماته راکم خبر وکړه کنه نو دا د زما د فائدې لپاره وکړه تاسو د سر به زما سیستم ټیک کیږي. د سټوډنټ سره سختی د کم حدا پورې پکار ده زه وایم چې زه د ماشوم سره سختی کوم کنه د کې به زما انا پښتوني د کې به زما حسیني د کې به دا فیوچر زه وایم چې زه سکو کوم کنه دا زه ټیچر د میټینګ کې مېما چې ستو د سټوډنټ پرسنل سم نشته کته وی چې زه دا غوسه کوم ته به بدی سوچ باندې کې چې د کې د سټوډنټ بهتري ده ګډ او که زه په اکیډمیک باندې یا په ډیسپلین باندې زه ماشومان ته خامخا سختی کوم خو الحمدلله به دومره ټیم کالج کې دا غټه لکان دي مونږ ته داسې پرابلم نه دی راغلی چې یو ماشوم مونږ ته رانیغ شي یا زموږ خبره نه مني هغه یو وجه دار چې مونږ سچويشن د ګورو دغه مطابق مونږ ماشوم دي. ٹھیک شو مونږ یو خبره نوٹ کړل کارتن کې ډیر کم د شمار کالجونه دي او هغه د یو بل سره په یو پیج کېږي نه د یو بل خپې وي پردان بورډ چیرمن براتلو هغه په شکایتونو راتله او هغه په ډیر کم عوامي شکایتونو راغلي چې څومره هغه د سکولونو او د کالجونو په یو بل په وینا راغلي دي ولې داسې کېږي دا هم د ځان پورې خندا ده. ډیر ګران کوېسچن دی وکړو او دا که څه ایکسپلین کوم مسله چې مرګري پکې خپه شي په دې کې لکه پروپاګاندا هم ده د کې چونکې زما په کالج باندې داسې قسمه سچويشنز رااله او ماته به ډیرو کسانو وی چې دا پتا باندې کالجز کړي دي او کالجز داسې کی او ما چې دا غي څومره پورې معلوماتو کو ناغي کې به د کالجینو د مرګرو سره کنټریبیوشن نو هغه به ماته د یو ځای نو بل ځای نه بکیدل زویم کچري مونږه څنګه چې بورډ وي مونږ یو پالیسی انټروډیوس کو نو زه وته ویم چې تاسو بالکل فری اینڈ فیر ایگزام والے بده کې تاسو اس قسمه سره انټریکشن مکوي چې د کې خپل پردي ختم شو یو شان ایگزام شو او بده کې بدا ګلی ختم شي چونکه دا خو ظاهري خبره چې دا یو کمپټیشن دی د مارکس او دا یو ضروری سیستم دی د ماشوم لپاره نو په هغه لالچ کې نه صرف سټوډنټان اخته بلکې باقي کې داري مخته شي وي ځکه چې تاسو به نه چې لکه دا یو کرایټیریا هم د چبوډ جی دا سمیع الحق چې د پکور کې مداسي وي د یارانو دوستانو سره مداسي وي کنه شارټ راته وای د یارانو دوستانو سره ډیر کپ لګوم ها او دلته کیوم زویم چې زما د یو زه چې پرس کما ته پریشانی د ټینشن دی چې دا په بل انسان باندې حاوی نه کوم پرس که د یو نه خپای مو بل تم ناسمه غصه ما خپای مو غم دا فیل کینو دا ټیک نه ده بل زویم چې کلم یو انسان وی چې زه په یو سیس کې کامیابی غواړم نو دی با په ډیلینګ کې نه رمي دا زما خپل کنسپټ دی او دا د الله طرفه د انسان ځان کې پیدا کولی نشي او د چې کوم سیستم دی چلی په کې باندې سخت دی په کې باندې نرمي نه کوي او زویم چې دا دوه اصول پچا کینی نو دی یو سیستم نشي چلولی چې کوم ته ډیلینګ کې پبلک سره
خلکو سره د سټوډنټ سره نارملی البته کې په نرمه لهجې سره کله چې ته سیستم ته راشي چې کلاس په ټایم دی ماشوم کار وکړو نه ټیسټونه ورکړل دا د کې بیا ته نرمي نه کې دا به ته په سختۍ کې او اسې به نه چې زه دومره سخت نه یم زه کور کې لږ دغه شان هڅه وکړي بالکل جی ها داسې څه ډیش دی چې هغه سمیع الحق صاحب په مینه باندې خوري خوښوي که سبا دی چې ته د یو سټوډنټ میلمه شي یا د یو یار دوست میلمه شي نو هغه ته پته چې یو دا خبره د په میډیا کړې ولا د داسې وخت دی څه شی دی خوراکونه خو ډیفرنٹ دي د بنده چای سي زیات چې کوم مونږ زه خو په خوراک کې دومره ډېر دغه نه یم اصل کې زما چې کوم چنجنتوب دی په پخلي کې دی دا نیچ دی دا په کور کې دی کوکینګ زه وایم چې هر یو سیزي کنه زما هر څه وخت دی او چې د کوکینګ چې د خپل کېږي چې نه خیر خوراکه کې بیا هم صدا سي یو ایټم خو به کنه چې هغه ډېر په شوق سره په کوڅه کې در باندې بو خوشبو مر شنو وای چې راوس پس دته مې ور ټکول راي وړل پولاو مې خوخي ها خوخي روجي چې نو هغه مې ډېر خوخي په شوق سره کوکینګ چې خپل کور کې کړه بابي سره چې تا کچن ته ورغلې او سمسې دي تو کړی کوکینګ چل نه راځي جی دا هغه یو وجره چې ما پاستول کې څومره ټایم تیر کړی دی نو ما د هوټل نه پړې دي ټیک شو خیر یو شو خې کنه یو سړی اکثر پخلی چلم نه راځي چلم نه درځي چلم را نه راځي که چې مې په حق له تاسو له نو لکه به نس کې ها او په سالن کې یا پروټه کې نخري کې چې دا ولې داسې داسې چل نه الکوانه کې دا مسلې کور کې یادوم کور کې الکوانه کې دا مسلې لګي ورست اوسم لکه چې داسې زمالک مندرجه طبيعت چې لکه سمني یا دغه سمني بس بیا نه خورم داسې لکه خوراک کې چې سم غوسه کې هر څه خورم نه غوسه کې نه بس پرې دی نه غوسه نه کوم بس نه کیمرې د ورشتیا وای نه نه خورم بیا خبره چې لکه او دای چې لکه دا پکې نو کوم چې داسې خورم دا نه خورم چې سیز زویم چې ارسي او چې سم پخ شي او بل دا یو چایسته چې لکه زه یو سیز دوه ټیم شي او چې دریم ټیم شي بیا نشم خوړې زم چې چینجز پکې ډیری